تھیلیسیمیا څه شی دی؟ یو مختصر تعارف یې تاسو سره وکړم چې تھیلیسیمیا دا یو جینیټک بیماري ده. دا د دې ماشوم غلطي نه ده، دا کې د مور او پلار ډېر لوی کردار دی. په کار دغه ده چې د واده نه مخکې موږ خپلو بچو ته HB الکتروفورسیس ټیسټ وکړو او موږ ته دا پته ولګېږي چې په راتلونکي وخت کې دغه میاں بیوي چې کوم جوړېږي به، نو آیا په دې جوړه کې دغه ډیفیشنسي شته که نشته. نو که چېرته کې په دغه ټیسټ کې دغه څیز راغللو چې میاں بیوي دواړه طرف ته ماینر تھیلیسیمیا دي، نو زموږ دپاره به دا ډېره یو اسانه فیصله وشي چې موږ د دوی په خپل منځ کې واده ونه کړو. که په دواړو کې یو ماینر تھیلیسیمیا دی او بل ټیک دی، نو هیڅ قباحت په دغه کې نشته چې دوی واده وکړي. لہذا بیا راځو دې اړخ ته، که چېرته کې موږ کې یو تھیلیسیمیا ماشوم زموږ په خاندان کې پیدا شولو راغللو، نو 4 سے 6 مہینے کی عمر میں د دغه ماشومانو تشخیص وشي او پته ولګېږي. ډاکټر چې دی نو CBC ټیسټ وکړي، په هغې کې د HB مقدار معلوم شي چې د HB لیول په دغه کې څومره دی. نو دغه ماشوم چې کله ډاکټر ته پته ولګېدله، د CBC نه بعد لاړ شي سمیر ټیسټ وکړي، سیرم فیریټین لیول چیک کړي، بیا HB الکتروفورسیس طرف ته لاړ شي او د هغې نه کله دا معلومات وشي چې دغه ماشوم میجر تھیلیسیمیا دی. نو دې دوران کې زما دغه خلکو ته دغه یو خواست به وي چې د چا کره وشولو داسې یو تھیلیسیمیا بیمار پیدا شو راغللو، نیکسټ ټایم دغه جوړه په خپل نیکسټ بیبي پلان کوي، نو په کار دا ده چې د اولنو 3 میاشتو د حمل په دوران کې دی لاړ شي او CVS الټراساونډ وکړي. د CVS الټراساونډ په ذریعه باندې الحمدلله نن سبا جدید ټکنالوژي ده، دغه پته لګېدی شي موږ ته چې راتلونکی ماشوم آیا دا به ماینر تھیلیسیمیا وي، دا به میجر تھیلیسیمیا وي، که دی به د دې دواړو تھیلیسیمیا نه پاک وي. په ماینر تھیلیسیمیا کې دغه ماشوم ته نه د علاج ضرورت شته، نه د میډیسن ضرورت شته، نه د بلډ ټرانسفیوژن ضرورت شته. خو په میجر تھیلیسیمیا کې دغه څیزونه شته، دا به کېږي. زما نوم سدیس دی او زه د تھیلیسیمیا پیشنټ یم او زه د 15 کالو راهیسې زه د هسپتال ته راځم او مونږ دلته ډېر زیات خوشحاله یو. دلته مونږ ته د کور غوندې ماحول وي او دلته کې دا مونږ ته بلډ هم لګي، زمونږ هېڅ قسمه مونږ ته دلته پریشانۍ نه وي. زما نوم عایشه دی، زه تھیلیسیمیا بیمار یم 5 کال نه. زه دلته راځم، زما دلته 5 کال کېږي زه دلته راځم. دلته مونږ اختر شاپینګ هم کوي نو دلته مونږ ښه خوشحاله یو. او دا زما لور ده نازش، دا تقریبا د 12-13 سالو ده. زه الخدمت هسپتال ته راځم تقریبا د 6 سال نه، او دی له وینه هم ورکوي، دی له ټسټونه کوي، دوایانې ورکوي، دی له هر یو شی ګفټونه ورکوي، اختر له وله شاپینګ کوي، هر یو کار وله کوي. نو موږ د الخدمت هسپتال والا نه ډېر خوشحاله یو او الله دې دی له نور هم ترقي ورکړي چې دی نور هم داسې ډېر ماشومان هم د خدمت هسپتال ته راځي، اډمټ کېږي چې دی له د وینې د هر یو شي بندوبست کوي.